لہذا صحیح اور راجح مسلک دا دے چې مړي نه اوري. کب څوک صرف په مواضع منصوصو کې قایلي هغه موږ ګمراه کافر ورته نه وایو، لیکن راجح مسلک دا دی چې مړي نه اوري. په کوم نصوصو کې چې د سما ذکر دی هغه دې مؤول کړی شي. د یو ملګري دا تپوس کړی چې مړي اوري که نه اوري. د دې جواب دا دی چې مونږه په دې باب کې یو تپوس کوو، یو سوال کوو. هغه سوال دا کوو چې دا مسئله د اعتقادیاتو نه ده که دا مسئله فروعي ده. که دا مسئله د اعتقادیاتو نه وي چې مړي اوري، دې ته تاسو د عقیدې مسئله وایې، نو د عقیدې د اثبات دپاره نص قطعي درکار وي. حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحم الله په خپل کتابونو کې لیکل دي کہ خبر واحد کی وجہ سے عقیدے کی گاڑی نہیں چل سکتی. خبر واحد دا ظنی وی اور ظنی شی سرا قطعی امر نه ثابت کی. نو کدی تاسو د عقیدی مسئله وای نو عقیدی د پارا نص قطعی درکار دی. حال دا دی نص قطعی په نفی د سماع الموتا باندې موجود دی چې قرآن کې الله په دریو ځایونو کې صراحتاً فرمایلی دی او په یو ځای کې اشارتاً. یو ځای کې فرمایي انک لا تسمع الموتا، ای زما محبوبه ته مړو ته نشي اورولی. بل ځای کې فرمایي فانک لا تسمع الموتا، ای زما محبوبه ته مړو ته نشي اورولی. بل ځای کې فرمایي وما انت بمسمع من فی القبور، څوک چې په قبرونو کې پراته دي هغه ستا خبرې نه اوري. او په سورة الانعام کې الله فرمایي انما یستجیب الذین یسمعون، هغه خلق ستا دعوت قبلی چې اوري. والموتى یبعثهم الله، مړي به الله پورته کی، به الله ته واپس کړي شي. مفسرینو تصریح کړله، بلکې صاحب جلالین هم تصریح کړله چې په دې آیت کې صنعت احتباق دی چې اصل کې دا دی انما یستجیب الاحیاء، ژوندي اوري، والموتى لا یبعثون، مړي نه اوري، یبعثهم الله، الله به پورته کې به اوري. نو د دې آیتونو نه معلومه شوه چې مړي نه اوري. دلته بعض خلک وایي چې دلته نفي د اسماع ده، ته نشي اورولی په خپله اوري. نو د دې یو جواب خو الزامي دی. دلته ته نفي د اسماع کوي، نو په دې آیت کې الله فرمایي وما انت بهادي العمي، ته ړوند ته لار نشي ښودلی، هدایت ورته نشي ورکولی. نو څه مطلب ړوند ویني خو ته ورته لار نشي ښودی. فما هو جوابکم فهو جوابنا، دا الزامي جواب دی. تحقیقي جواب دا دی چې د دې آیت نه حضرت ام عائشہ رضی الله تعالی عنها استدلال کړل په نفي د سماع الموتا باندې. عام احناف د دې آیتونو نه استدلال کړل په نفي د سماع الموتا باندې. نو آیا هغوی اعلم باللغة العربیه کما تا اعلم باللغة العربیه؟ ام عائشہ رضی الله تعالی عنها په عربي لغت باندې ډیره پوهېده کما ته ډیر پوهېږو. ظاهره خبره ده حضرت ام عائشہ رضی الله تعالی عنها ډیره پوهېده. هغې د دې آیت نه استدلال په نفي د سماع الموتا کړلی. نو موږ تاسو څوک یو چې وایو چې دلته نفي د اسماع ده، نفي د سماع نه ده. او دویمه خبره دا ده یو وي مؤثر بل وي اثر. نفي د مؤثر مستلزم وي نفي د اثر لره. چې کله دا د مؤثر نفي وکړه نو خود به خود د اثر نفي هم وشوه. چې کله ته اورولی نشي نو وبوري د کوم ځای نه دوی که الله وغواړي. نو په مشیت کې خو زمونږ اختلاف نشته، که الله وغواړي ګټې ته هم اورولی شي. اختلاف په عادت کې شته چې آیا عادتا مړي اوري که نه اوري. نو عادتا مړي نه اوري،
کدی ته مسأله د عقیدې وایي. که مسأله د عقیدې وایي بیا مونږ حاضر یو. کدی ته مسأله فروعي وایي د مونږ مقلدین د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په فروع کې، او د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نظریه دا ده چې مړي نه اوري. په دې باندې زما تفصیلي درسونه موجود دي، لیکن زه صرف تاسو وړاندې یو جزیه پیش کومه. اصول الشاشي به تاسو ویلي، کنز به ویلي، په دې کتابونو کې دا مسئله ده. په باب الیمین کې یو سړي قسم وخوړ چې لا یکلم فلانا، زه به فلاني سره خبرې نه کوم. فکلمو بعد موته، دا سړی مړ شو، د مرګ نه بعد یې ورسره خبرې وکړي. لا یحنس، دی نه حنسي کېږي. ولې؟ لأن المیت لا یسمع، ځکه مړی اوري نو چې اوري نو دی به حانس د کوم ځای نه شي. نو فقها هم په دې باندې دي چې مړي نه اوري. لہذا صحیح اور راجح مسلک دا دی چې مړي نه اوري. ها که څوک صرف په مواضع منصوصو کې قایلي هغه ته موږ ګمراه کافر ورته نه وایو، لیکن راجح مسلک دا دی چې مړي نه اوري. په کوم نصوصو کې چې د سما ذکر دی هغه دې مؤول کړی شي. دا خبره اصول شاش کې موجود ده. کله چې د قرآن مجید په مقابله کې یو حدیث راشي، خبر واحد راشي، که خبر متواتر خبر مشهوري، نو بیا د هغې اضافه په قرآن مجید درست ده. لیکن که چېرته خبر واحد راشي نو هغه د کتاب الله مقابله نشي کولی. نو اول به مونږ کوشش کوو د تطبیق، او دا تقابل سوری وي دا خبره په ذهن کې کېږي. د تطبیق کوشش به کوو. که تطبیق ممکني نو د الله کلام به مونږ په خپل ظاهر باندې پرېږدو، او حدیث کې به مونږ تعویل وکړو د پاره د دې چې په حدیث باندې هم عمل وشي او په نص قطعي باندې هم عمل وشي. لہذا په کار دا دي چې په ځای د دې چې موږ د الله په کلام کې تعویل وکړو. بس خلکو کې دومره جسارت دی، وایي دلته نفي د اسماع ده، نفي د سما نه ده، نفي د الله په کلام کې تعویل کوي. لیکن بل طرف ته د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث چې دی چې کې ډېر احتمالات دي د ډېرو معانیو، او محدثینو مخکې نه تعویل کړی دی، مفسرینو تعویل کړی دی. نو موږ له پکار دی چې په هغه حدیث کې تعویل وکړو دپاره د دې چې په نص قطعي باندې هم عمل وشي او په خبر واحد باندې هم عمل وشي. نو ما خبره کوله بعض خلک چې په مواضع منصوصو کې د سما قایل دي دا مسلک راجح نه دی. که دوی د دې د قایلتوب په ځای باندې په هغې کې تعویل وکړي نو دا خبره به ډېره اسلم، ډېره اولا وي. والله تعالی اعلم بالصواب.